نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كم من مؤمن في قباء وكم من كافر في عباء. وډیر داسې شته مؤمنان خلک د باچهي په لباس، د پولیس په لباس کې، د ملازمینو په لباس کې، لیکن ډیر ښه صحیح مسلمانان د ښې عقیدې مالکان دي. او کم من کافر فی عباء، ډیر واره غټو منافقانو ډیر څه ځان جوړ کړی د اسلام په طریقه یې ځان برابر کړی، لیکن واقع کې منافق. لهذا موږ غازي سید خان ته مبارکبادي وایو او دعا ورته کوو خدای تعالی د جنت فردوس یې کې دی ده. او که خالد چې هغه بل متنبي مردار کو، د دغو خلکو مخنیوی کول ضروري ده چې دا مثلا ګستاخ رسول یا مثلا نور په نبی علیه السلام باندې لګیږي. پاتې سو ځینې مداهنت والا خلک به داسې خبرې کوي چې مرتد ته به 3 شپې مهلت ورکوي، بیا به له هغه وروسته جخه کوي. دا غلطه خبره ده. رد محتار 2م جلد کتاب المرتدین کې ستا د درو خلکو توبه نه منظوره ده کې توبه وکشه، هم وزن به که هر ته دی توبې وکړي، توبه یې نامنظوره ده، قتل یې واجب ده. لا درو جخه یو دغه ده چې صحابي د صحابي چې نبي علیه السلام ته ښکنځلې وکړي، اگر کې نشه د شرابو کړي وي لا هم معاف نه ده. په دا نشه کې ولې خپل ځان ته ښکنځا نه کولی چې نبي علیه السلام باندې ولګېدو؟ که شرابو نشه یې کړي وي په هغه برسیره باندې کې نبي علیه السلام ته ښکنځل وکړه، قتل یې واجب ده. دا مثلا د توبې قابل نه ده، توبه یې نه ده منظوره. دویم هغه خلک چې ساحر یي، لکه دا نن سبا کې ډېر دا خلک دي، ما یفرقون بین المرء و زوجه، د ښځې او د سړي په مابین کې تفریق راوستل یا دوه سره جوړول. دا خلک یې تعویض غاړې بولي، لیکن دغه کوډي چې کار یې یا دوه سره راضي کوي یا دوه سره جلا کوي، دا ساحر بولي. د دغه توبه نامنظوره ده. دا صاحب الفساد د رد محتار 2م جلد کتاب المرتدین کې. 3م زندق ده. زندق دې ته وایي چې ظاهر خلکو ته عنوان د مسلمان راوستی، پټ له کافرانو سره ملګری د هغو کردار ادا کوي، د هغو هغه کوي. اگر کې ظاهر عنوان ډېر سم راایستلی، لیکن پټ له چا سره د کافرانو سره د هغو امداد کوي، د هغو معاونت کوي. نو لهذا د دغو درو کسانو توبه نه ده منظوره هیڅ کله، که هر څو توبه وکړي. که چیرې علماو لیدلي د ابن خطل واقعه فتح د مکې کې، ابن خطل ته نبي علیه السلام ته څوک رالو چې ابن خطل تر کعبې په حرم کې دننه د کعبې شریف تر استارو یې لاس نیولی دي. نبی علیه السلام ول دا زندق ته فقتلوه، په حرم کې تر کعبې یې لاس نیولي و، مړ یې توبه یې نسته. پاتې 3 شپې مهلت چې ورکول، هغه مرتد ته ویل کېږي. مرتد ته 3 شپې مهلت هم واجب نه ده، مستحبه طریقه ده. که ده ویل چې ما ته څه میاد راکړئ، یو به دی ویل کوي، لیکن که په هغه ساعت باندې چا مړ کړو هېڅ ګناه نه ده. مستحبه طریقه دا ده چې که ده وویلو چې ما ته میاد راکړئ، زه به له چا سره مشوره وکړم، بیا به له دغه ارتداده واوړم، بیا د 3 شپې مهلت ورکړي، لیکن واجب نه ده. دا مثلا یو مستحبه طریقه ده. ضرور حدیث کې راځي من بدل دینه فقتلوه، علما به پیږي فقتلوه، په پی باندې صاحب جزا راغلی ده. ثم اقتلوه نه ده، ثم تر پراخي ده. فقتلوه چې څرنګه مرتد شو دستې دی صاحب وزن نجات یې نسته. بله بیا واقعه کې راځي بخاري شریف کې چې هغه معاذ رضی الله تعالی عنه ابو موسی اشعري نبی علیه السلام یمن ته ولېږل. واقعه یې څه اوږده ده، خو دا خبره ده چې معاذ ورغی د ابو موسی اشعري ملاقات یو سړی تړلی و، ویلید. بیا دا ولې تړلی ده؟ وایي دغه په اسلام باندې استهزا کوله، یهودي و مسلمان سو، بیا بیرته چې کافر سو. معاذ ورته ویل ما قسم کړی د طریقو به له هسه نه څوړېږم چې دی مړ نه شي. دوی موږ تړلی دغه دپاره ده ول ما لوړه کړې طریقو به نه څوړېږم چې له هسه جخې ستو دی مړ شي. بیا یې یهودي قتل کړو، هغه وروسته جخې بیا معاذ له هسه جخې سور شو. لهذا دا غلطې خبرې دي. 3 شپې به مهلت ورکوي، بیا به توبه ځینې هغه کوي. دا د مداهنت والاو خلکو خبرې دي. پاتې شو دا بله خبر حدیث کې
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هغه کله وارد دا خبره وکړي چې امر بالمعروف بالید دا د حکومت کار دی، لیکن مرکات اتم جلد کې امر بالمعروف کې دا خبره موجوده ده. دارنګه نووي په شرح د مسلم شریف کې هم دا لیکلې ده، زیلعي په شرح د کند کې هم دا خبره لیکلې ده چې صاحب دا خبره غلطه ده. دغه مثلا ویني چې امر بالمعروف خامخا مفوض د حکومت لره، دا هغه وخت که شرعي حکومت سزا یې ورکوله بیا عوامو ته اجازه نشته، او که حکومت په خپله سزا نه ورکوله بیا عوامو ته دا اجازه ده چې نهي عن المنکر بالید وکړي، دا ورته جایزه ده. لهذا عوامو ته دا حق شته چې کوم وخت حکومت هغه نهي عن المنکر بالید نه کوله بیا د عوام را ولاړ شي دا نهي عن المنکر بالید وکړي. خو دا خبره ده چې مثلا له کمې خبرې لو خبره نه کړي جوړه، لږ سنجیده دې ورته کوي. لهذا دغه وار خبر کول لکه دالته دا کول دا بلا اجازې د حکومت خلاف د حکومت دا جایز ده چې خلک را ولاړ شي او دا ور متنبیان او دا ور د نبی علیه السلام د توهین والا والقتل کې دا جایزه خبره ده. دې کې حکومت ته ضرورت نشته، بلکې حکومت یې نو کله کوي اشیا یې کله پانسي کوله. سلامت مسیح چې د نبی علیه السلام باندې لګېدو حکومت کله دا خبره کوله. لهذا